نفس او شیطان د انسان دشمن دی او د دواړو کوشش او ټارګټ دا دی چې انسان نه ایمان واخلي او بغیر د ایمان نه خالی پریږدي او چې کله انسان د دنیا نه ځي نو چې بې ایمانه لړ شي. نفس انسان همیشه په حرامو مجبوروي او ورته وایي چې انسان ته حرام وکړه او همیشه د انسان گناہ طرف تراکاږي او همیشه د نفس کوشش دی دا انسان په څه طریقه د الله پاک نافرمانی وکړي او دغه نافرمانی د انسان د هلاکت باعث جوړیږي. څومره بزرګان چې دنیا نه تللي دي دې نفس غي سره مقابله کړې ده خو دغه بزرګانو د نفس سره مقابله کړې ده په نفس باندې خپه یې ښه او نفس دباو کړی دی الله پاک هغې ته عروج او ترقي او عزت ورکړی دی الله پاک ورته ایمان نصیب کړی دی. او څومره کافران او څومره ګناهګار خلک چې دنیا نه تللي دي نو دې نفس هغوی باندې د نقصان کوشش کړی دی او د هغوی د خپل جال کې د راوستو کوشش یې کړی دی او هغه کافران او هغه ګناهګاره خلک د الله نافرمانه او معاصي خلک هغه خلک چې کوم نه هغه د نفس او د شیطان په جال کې راغلي دي او دې کې ډوب شوي دي او الله پاک نه نافرمانه د دنیا نه تللي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه هوښیار سړی هغه دی چې دی د خپل نفس وپېژني چې دا زما نفس دی او دا زما دشمن دی دشمن وعمل لما بعد الموت او دا انسان د مرګ نه د پس والا ژوند لپاره اعمال وکړي او د نفس په دې دوکه کې او په دې جال او په دې فریب کې رانشي. حرام مال ته لاس وانچوي ګناه ته زنا ته دروغ ته غیبت ته او تکبر ته او غرور ته دې ته لاس وانچوي. وعمل لما بعد الموت بلکې د مرګ نه د پس والا ژوند لپاره اعمال وکړي هغه اعمالو کې چې د مرګ نه پس والا ژوند پخه کېږي چې د تقوا اختیار کړي دی 15 وخته لمونځ وکړي دی حلال مال اخري د حرام نه بچ کړي د الله رب العالمین عبادت وکړي او د خپل نفس دباو کې لکه انسان دا نفس په دې دباویږي چې ته ورته وایي چې خیر دی نن الوګان او ټیپر ټماټر وخوره خیر دی ګډ مه خوره ځکه ګډ حرام دی او دا حلال دی دا حلال وخوره په دې نفس دباویږي دی خیر دباو خي خو حرام در باندې نه خورم. یو انسان دی هغه چې روزې میاشت راشي او دی روزې نیسي نو دا نفس په ډېر زیات دباو شي نفس یاره ماله اوبه پکار دي ماله چای پکار ده ماله خوراک پکار دی دی ورته خیر دی لږ مړ شه خو پرېږدم دی نه د آخرت دپاره به اعمال کوو او ماښام پورې به نار ناست دی نو دا انسان هوښیار دی ځکه دی د آخرت دپاره اعمال کوي. دغه یو انسان دی هغه تکبر خوښوي غرور خوښوي ځان اوچتوالی خوښوي او عاجزي نه لګي لیکن انسان د خپل نفس مقابلو کې نیک خلق او د خپل نفس دباو کې عاجزي اختیار کې په کور کې هم خدمت بهر هم خدمت د خپلو بچو هم خیال ساتي د خپلو غیر چاپیره ماحول هم خیال ساتي خلکو سره اتفاق او د اتحاد کوشش کوي که ضمیر نه مني نو بیا هم کوي الله رب العالمین ته فرمایي داسې کار وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې اعمال وکړه نو جنت ته به لاړ شي نو خیر د نفس کته دباویږي نو دباو شه. د شپې په وخت کې د انسان تحرر ته بالکل قابو نه دا نفس ډیر پریشانه کیږي انسان دا نفس او دا اړه چې دی نو دا د شپې د تهجد د بالکل قابو نه کیږي د شپې تهجد ته پاتې نو ډیر زور په اخلي انسان وي خیر د نفس زور واخلا خو کرا پر به دا بستر پرې دی او تبه چې کم دی نو پاسي او لوټه براخلي او 10 4 دم بکای رب العالمین ته په تهجد باندې قدرېږي او الله نه به وګدي دعاګانې غواړي. دا د نفس مقابله ده زما محترم الله پاک ته مونږ ته د نفس سره د مقابلې توفیق نصیب کی. والعاجز من اتبع نفسه هواها پیغمبر علیه السلام فرمایي بے وقوف سړی او قمقل سړی هغه دی من اتبع نفسه هواها چې کوم سړی د خپل خواهشات او د نفس د خواهشاتو تابعداري وکړي چې کوم سړی د خپل نفس د خواهشاتو تابعداري وکړي او د نفس خبرې ومني دا بے وقوف سړی دی. وتمنى على الله او بیا په الله تمناګانې سړي زمړه غم مکو مړه کار به وچلیږي خیر دی وبشي ټیک ده الله پاک پا ډیر فضل وکړي لیکن دا الله قانون ولې کراس کوي دا الله پاک هغه ریډ لاین ولې کراس کوي چې الله رب العالمین ته ناراضه کوي ته خفه کوي او رب العالمین ته پریشان کوي دا الله قانون ولې ماتای تلک حدود الله دا خدای الله حدود دي چې الله ذکر خراس کړي دا کارونه کوي او دا ما کوي ومن يتحد حدود الله فقد ظلم نفسه چې کوم سړي دا الله حدود کراس کړل د خپل ځان باندې ظلم وکړو. الله رب العالمین دې منګه
د خپل نفس د جالونو او د نفس د خواهشات او دوکو نه محفوظ وساتي. موږ د الله اطاعت وکړو، د نفس د دوکو نه محفوظ ممنون شو. آخر دعوانا